بسم الله الرحمن الرحیم. شرح العقائد النصفیہ درس نمبر 81 یعنی یو اتیا. کم زیو لا يقال والملازمة قطعية والمراد بفسادهما عدم تكونهما إلى آخره. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم عليه. ما قبل کی شارح فرمایل وإلا فإن أريد لاندنا کید لکلی وَإِن لَمْ يَكُنِ الْمُلَازَمَةُ عَادِيَّةً كآیت کریمه حجت اقناعی نشي او د مقدم او د طالب په درمیان کې دا کم ملازمه او تلازم چې دی چې دا عادي نشي بلکې قطعي شي بیا خبره خرابېږي. سکیږي خبره خرابېږي دلیل تام نه ګرځيږي. ولی ځکه بیا رستو فسادتا کې یا به د فساد نه مراد فساد بالفعل اخلي یا به بالامکان لې دا پکې لګوي چې په دې هر یو باندې ورشي دلیل دې تام نه دی. دا مخکې مونږ ویلو کنه خبره باندې پوه شي. نو اوس دلته پاغي باندې یو معارضه او یو اعتراض وریديږي پاغه مخکینه خبره باندې چې د ورته ویل چې لفسادتا کې ک فساد نه مراد فساد بالفعل او ک فساد بالامکان لې دواړو صورتونو کې دلیل ستا تام نه دی چې ته آیت کریمه حجت وایا قطعی غني او ملازمه سره غني قطعی غني دون عادي. دلته اوس غرض د شارح په دې عبارت سره نقل د معارضې دی په ما قبل تقریر باندې ولکه تاسو پوښوي کنه. حاصل د دې معارضې دا دی چې مخکې تا د حصر داوا کړی و د فساد د دوه قسمونه ذکر ک سو قسمونه ذکر ک انا اشتمو کا غف کسین ختی. یو قسم دو چې دا فساد نه مراد فساد بالفعل شي. دویم قسم دو چې مراد د فساد نه فساد بالامکان شي. نو دا داوه د انحصار دی ماته مسلمه نه ده ځکه وجود د قسم ثالث شته چې د فساد یو درېمه مانم شته چې هغه څه دی عدم توکل عدم تکون خان عدم تکون دا یاد ساتي. عدم تکون څه معنی ده؟ نو عدم تکون دا معنی ده یعنی عدم وجود د سما او د ارضی یعنی د زمکیو د اسمان معرضی ظهور ته نراوت المراد دی. عدم تکون د دواړو سدي وایا د زمکیو د اسمان نه موجودې دل کون ته نراتل معرضی وجود ته نه ظاهرې دل د فساد موږ دغه معنی اخلو. الکه ته پونه شوي د معارضی حاصل سره چې تا کوم داوود انحصار کړي وا د فساد په معنیینو کې هغه داود ماته مسلمه نه ده ځکه قسم ثالث موجود دی چې هغه څه دی فساد به معنی عدمي تکون د چا د زمین او د اسمان یعنی نه موجود دل د دې دواړو دا معنی ده. ها اوس معترض وای چې کلمه د فساد نه معنی واغست عدم تکون نو مطلب د آیت کریمه دا ګرځيږي لو کان فیهما الہۃ الا الله لفسدتا. تعلیل مقدم بدی کې جوړو ښا تعدد د الہ په مقدم ګرځو د عدم تکون مس ګرځو لازم او طالب ګرځو ذهن بالکل متوجه کړي. لو کان فیهما الہۃ خو جمع ده وقل د جمع سلاسم یو ما فوق الواحد تم جمع وي موږ به ما فوق الواحد والو کچرت زمک و اسمان کی دو الہ وی صانعان فرض کذا وایسوي دو الہ وی الا الله بغیر د الله نه لفسدتا
یعنی د ځمکې او د اسمان تکون او وجود بنوي. ولی ځکه د فساد د مونږ کوم معنی واغست، معنی ثالث عدم تکون. نو د ځمکه او اسمان دا به موجود نه وي، دا دواړه مارس د ظهور ته به نه وي راغلی، نه به ځمکه موجود و نه به اسمان. ولکن اللازم والتالی باطل، لازم او تالی باطل دی. عدم تکون د اسمان او د ځمکې نشتا، بلکې تکون شتا، موجود دی. عدم تکون څه دی؟ باطل دی. ولکه پوه نه شولې، لازم او تالی څه دی؟ باطل دی. لازم او تالی سو عدم تکون د اسمان او د ځمکې، نه خو باطل دی ځکه تکون شتا. نو فالمقدم مثله، د مقدم په مثل لس شو، د تالی او د لازم باطل شو. چې هغه تعدد د الہ دی، نو تعدد د الہ هم باطل دی. نو معترض وی معارضه حاصل دار وزي چې آیت دلیل اقناعی نه دی، دلیل قطعی دی. نو دا آیت څه شو؟ لکه وایه حجت قطعیه شو. پس کی فنفی د تعدد د الہ کی، او ملازمه چې کومه د لازم او د ملزوم د تالی او د مقدم په درمیان کې ده، کومه ملازمه ده؟ قطعیه ده. ولکه تاسو پوښښ کنه. او بیا وروسته چې دې په عبارت کې وی چې بمعنى انه د دینه غرض بیان د تلازم دی ښا، چې دا خبرو که چې ملازمه د تالی د مقدم درمیان کې څه ده؟ لکه وایا قطعی ده. اوس د اغي د تلازم بیان درته د غزینه کوي، او حاصل د اغي دا دی. ویتا تما او وی چې جمع عبارت د مافوق الواحد نم کله کله جوړیږي. ویزا تو صانعین نا صانعین فرض کزا، وجود د صانعین او مناسب مثال په تور باندې فرض کجه صانعان دي. نو چې صانعان موجود شو، نو پدې کې به تمانو په هر شي کې موجود وي. سمانا چې دې کې دا هر یو صانع را لګي او د ایجاد د یو شی اراده وکي، هغه بل به داغه نه منع کوي. کاغه بل را پاسي او د ایجاد د هر سیز اراده وکي، دا بل به منع کوي. نو هر کله چې داسې شوا چې دې د کوم شی اراده کوي هغه منع کوي، چې هغه د کوم شی د ایجاد اراده کوي هغه منع کوي. دغه چې صانعان د فرض ک، نو تمانو به هر شي کې موجود وي، هر یو شي کې به موجودي. د یو شی ایجاد تم احدهما د اخر باندې پریدي. نو بیا نه دې صانع شو او نه هغه صانع شو. الکه دا څه دا کدا څه نه ده. نو چې دې صانع نه شو او هغه صانع نه شو، د هغه ایجاد د یو شی ته پرې نه خودو، هغه د ایجاد د یو شی ته پرې نه خودو، نو صانع موجود نشو. خو لیکن مصنوعات خو موجود دي. نو چې موجود دي نو معلومه شو چې تعدد باطل له ولا کپو نشوي. نو گویا کې تعدد د الہ چې دا کول کې چې صانعان دو دي، دا مستلزم د امکان د تمانو لره. یعنی بیا به د تمانو په هر شي کې موجود وي. دی باغه د یو شی ایجاد نه پریدي، هغه به د یو شی ایجاد نه پریدي. نو تعدد د الہ سده مستلزم دی امکان د تمانو لره، خو په وخت ای وجبان دي. خبره باندې پیږي کنه. او بیا دا امکان د تمانو مستلزم دی چا لره؟ انتفاع د مصنوعات لره. نو وګوره تلازم د سده دا قطعی دی په منځ د مقدم او د تالی کې. ولکه تاسو پوښ حاصل دا دی چې ګوره تعدد د الہ کوم په دوه باندې مقول کو دا ملزم شو، او عدم تکون دا لازم دی. نو لازم خو باطل دی ځکه چې د زمکه اسمان موجود دی مونږ یې ګورو. نو ملزم مثله شو چې هغه سه تعدد د الہ دی. ولکه تاسو پوښ کنه. اوس ګوره ورته جواب ز بیا کومه ها. اول معارضه نقل کوي، بیا جواب ترازو جواب ز خپل کومه. لأن نقول سرسکی بیا جواب کیږي ها. لا یقالو معارضه کې دی نو ویلې شي چې الملازمه ملازمه د تالیو د مقدم په درمیان کې قطعیه دا قطعی دا اقناعی نه ده، او آیت حجت قطعی ده اقناعی نه ده. نو دا دی نو ویلې شي. والمراد او دا دی مونږ ویلې چې مراد په فساد دغه دواړو سره، فساد بالفعل هم نه دی، فساد بالامکان هم نه دی، بلکې عدم تکونهما
اغه عدم تکون معرض ظهور ته نه راوتل نه موجودې دل د اسمان او د ځمکې دي مونږ ته نه دغه معنا اخلو بمعنى پدې معنا سره چې انه لو فرض صانعان کا فرض کړي شي دو صانعان لامکن بینهما تمانع نو ممکن وي د دوانو درمیان کې تمانو یو بل لر من کول فی الافعال كلها پټول افعال کې دا یو برا لګي دا بل په هر فعل کې من کوي دا یو شی ایجاد ته نه پریدي بیا باغره لګي کده اراده کوله د ایجاد د یو شی بیا باغ دین پریدي فلم يكن احدهما صانعا بیا خو یم صانع نش فلم يوجد مصنوع یوجد مصنوع او بیا خو مصنوع موجود نشو نو مصنوعات خوشتا نو دو خدایان ثابت نش ولکه تاسو خبره باندې پوښولې کنه نو آیت قطعی او ملازمه قطعی شو اقناعی د سره نشو معترض د سه معارضه وارده کا نو لئن نقول سره دی جواب ورکي او حاصل د جواب دادی دا هو ضمیر دلته چې راضی کنه تا تاسو راشي د هو ضمیر دغه د هو ضمیر دا راځي د چاته امکان د تمانو ته حاصل د جواب دادی لا نسلم ان امکان التمانع مستلزم لانتفاء المصنوعات تا خدا خبره وکا چې ګوره کله تعدد د الہ کې راشي نو بیا امکان د تمانو په افعال كلها کې داشتا نو بیا یوم شو الکه سوانه نشو نو بیا دا غینه د لازمیږي چې مسنوم نشته چې سوانه نشته مسنوم نشته جواب موږ دا ورکو چې دا امکان د تمانع مستلزم نه دی انتفاع د مصنوعات لرا کما زعمت وقلت انفا ولی ځکه تعدد بوي تمانو بنوي اتفاق به کړي ولکه پوه نشوي امکان د اتفاق شته که نشته دی امکان د تمانو وایا نفی د سلره اتفاق لره ګوره ما دا خبره وکا چې د خدا ویلیو کنه چې امکان د تمانو مستلزم د انتفاع د مصنوعات لره ولی چې تعدد په لح کې راغی بیا بخا مخا تمانو بینهما فی الافعال كلها راضی بیا خو یم سوانه نش بیا مسنوم نشتا نو د امکان د تمانو مستلزم د انتفاع د مصنوعات لره ګرځولو نو جواب چې د لئن نقول سره ورکی نو هغه دا دی چې نه منم دا خبره چې امکان د تمانو د مستلزم د انتفاع د مصنوعات ګرځيږي ځکه امکان د اتفاق د صانعان شتا چې دواړو د اتفاق کړي وي سره د تعدد او تعدد دراغلی په الہ کې خو مع الاتفاق تمانو دی نوی چرته حجت قطعی ګرځيږي او چرته ملازمه قطعی ده ولکه تاسو پوښ لئن نقول زکه مونږ وایو امکان التمانی امکان د تمانو چې تویل لا یستلزم دا مستلزم نه دی الا عدم التعدد الثاني ټیک د مستلزم بشي صرف عدم د تعدد د صانع لرا او مستلزم نه دی عدم د مصنوعات لرا ولکه تاسو پوښوي کنه وهو او د عدم تعدد د صانع لا يستلزم دا مستلزم نه دی انتفاع د مصنوع لرا د اتفاق شته کنيشت ولکه پوښ الا انه دلته دویم جواب ته اشاره کوي ښا دویم جواب او د دې جواب تفصیل مخکیم تیرو ما قبل کې حاصل ادا دی کچرت فساد د مراد عدم توکن بالفعل مراد نبیا ملازمه مونږ ته مسلمه نه ده ولی ځکه اتفاق شته کنه د امکان د اتفاق شته کنه اتفاق دی کړی وي او که مراد ته فساد بالامکان شي نبیا مونږه انتفاع د لازم دا نه تسلیمو ځکه ولی ځکالتا نصوص سدي وایا هغه دال دي په سبان دي په وقود دي شیو باندې په بتوي سما په مخکې ویلو کنه ویلي وغیرہ وغیرہ تو حاصل دا شو چې دا آیت کا شرط وایا حجت قطعی شي او ملازمه قطعی شي نبی دا خبري مونږ ته مسلمي نه دي
یو څه ملازمه مسلمه نه ده ځکه امکان د اتفاق شته ابل د انتفاع د لازم مونږ ته مسلمه نه ده ځکه نصوص د هغې په وقوع باندې دالي او هغې نه پس بیا یو نحوي تحقیق دی هغه بیا شارح هغه چیړي او انشاءالله سبا وایو خدا دویم اعتراض ته اوس ګوره هغه بیا فین قیل سره یو نحوي تحقیق ده شارح کوي ښه علی انه علاوه یا دا وایم چې یرید منع الملازمه دلته واردېږي منع د ملازمې خبره باندې پوه شولې که نه یا ته چې کوم د ملازمې خبره کې که نه دا در سره نه منم ځکه هلته امکان د اتفاق شته ان اریده که مراد کړی شي عدم تکون بالفعل نو بیا سره ملازمه نه منم ناقد لاندې لیکلي لجواز الاتفاق ځکه اتفاق د هغې امکان شته دی او منع د انتفاع د لازم خبره باندې پوه شولې که نه چې ته وې چې بیا انتفاع د لازم ته لازمې هغه در سره نه منم ان اريد بالامکان کته دغه سره اراده وایا عدم توکن بالفعل نه بالامکان اخلي نو هغه بیا نعلم ولی ناکد لاندې لیکلي دي بشهادت النصوص کما مره التما سره نصوص دي زبیا دغه گواهی اخلم چې اسمان سکه لکه را غونډېدل پکې شتا نو دغه په انتفاع بیا دلیل تاسو سره نشته دي او فین قیل نو دک زینه ما در تعرض وکړو چې دې زینه غرض د شارح یو تحقیق نحوی دی ان شاء الله غو سبا کو پښتو باندې پوه شوي ا چټیا ډېر سپیره شي دی دا سړی ته لګ هایلو معنی جوړیږي د فهم د پاره هم او د شوق د پاره هم خدای بخیر کې ان شاء الله ها بس نور ختموي چاته حل موای وصلی